السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم عجب خان او تاسو ګورئ پاسون نیوز. ګرانو کتونکو، دا مهال موجود یم د سوات په یو ښکلي او ګلورینه سیمه سنګر کې. دلته چې دی برابري شوې د هغې د لیدو لپاره چې دی د ډېر لرې لرې نه سیلانیان راغلي دي. دا وخت راسره ډاکټر صاحب هم موجود دی. ډاکټر صاحب نه به پوښتنې کوو. السلام علیکم جي. وعلیکم السلام. دا راته ووایه سنګر ته راغلي څه محسوسوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سنګر ته زه خو تله راتله کېږي، خو دا دې ټایم کې چې زه رالم نو سنګر داسې دی لکه سویټزرلینډ. سمپل دا وایم، دونه بهترین او دونه ښه ابو هوا چې زه د خپل ټولو ملګرو ته، خاص کر ډاکټران انجینران، دې ته ستاسو د دې کیمرې په سترګو وایم چې راشئ، لږ ابو هوا وینئ، دلته لږ مزه واخلئ. بل دا د تفریح ځای دی. په کار دا ده چې یار لکه زمونږ کم دغه چې دي مشران چې دي او خاص کر میر صاحب چې دی، هغه راشي او دې ځایګي ته لږ چکر راولګوي. دا ډېر ښکلی ځای دی. راغلی خو به بار باري چې دی لوکوټې او خس کوي ودام ورکړي او د صحت په لحاظ سره خو دا ځایګی داسې دی لکه زه وایم چې څوک بیمار او دلته راشي نو ټیک به شي. دونه بهترین د دې ابو هوا ده، دونه بهترین د دې د خلک دی. د دې خلک هم ډېر ښایسته خلک دی او ډېر خواږه خلک دی. د دې میلمنو ډېره سیوا عزت کوي، قدر کوي او لکه ایون دا چې یاره هر څه ته پخپله پرووایډ کوي چې یار لکه دا واخله خو یاره دلته راشي او چین ولا ورکوي او نور څه چای مې د هغو چې څه دغه د میلمستوب یا ولا هم کوي، فری ولا کوي. لکه دا هم نه چې پیسې ترې اخلي او ډېر عزت یې کوي، ډېر قدر یې کوي. نو زه د ټولې سیمې ته، ټول خلکو ته، خاص کر پښتنو ته وایم چې راشئ. که هغه لر دي او که بر دي دلته راشي، دا ځای ویني، سنګر ویني. سنګر یو نوی ایریا ده. بیا د نه بعد چې مونږ بونیر سایډ ته اوړو نو د بونیر سایډ هغې باندې هم واوره شوې ده. نو دواړه داسې دي لکه یو ځای یو دغه شهرونه دي او ډېر خوند کوي. د ټولو خلکو ته وایم چې راشي او د دې ځایګي نه لطف اندوز شي او مزه ترې واخلي. تھینک یو. ډېره مننه ګرانو کتونکو، تاسو د ډاکټر صاحب خبرې اترې واورېدې. هغه هم د اعلی حکامو دغه مطالبه کړې چې سنګر د سوات یو ښکلې سیمه ده، خو دلته کې زیاتره مسله چې ده د روډ ده. نو په پوري توګه د روډ له چې دی یو ټیکټر راولېږي چې دلته کې د هغه واوره صفا کوي چې سیلانیان بره ټاپ ته رسي. امید لرم چې زموږ پروګرام به ستاسو خوښ شوی وي. د راتلونکي یو بل پروګرام پورې خپل ورور عجب خان له اجازت راکوي. په لوی الله